أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئی نعمتی التي نعمت نظما هغا انعمت علیکم چی ما کړی دی پتا سو باندې. نعمت اسم جنس ده او دا شاملیږي یو نعمت لره او د یو نزیات ګڼو نعمتونو لره. نو الله سبحانه وتعالی په بنی اسرائیل باندې ګڼ نعمتونه کړی. وانی او بشک ما فضلتکم تاسو غره کړی علی العالمین په مخلوقاتو باندې په دغه زمانه کې. دا یو معنی شو. او دویمه معنی دا مفسرین کوي، وانی او بشک ما فضلتکم تاسو لغورواله درکړیو علی العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې فضیلت جزئی سره. واتقوا او ویریږئ یومن د هغه ورځې نه لا تجزي چې نه بشي جایز کېده، نه بشي کافي کېده نفس یو نفس غیر مجرم عن نفس د نفس مجرمنا شیئا د سشی ولا يقبل ونبا قبل ولا شي منها د نفس مجرمنا عدل بدن او جرمانا او فدیه ولا تنفعها او فیده بنشي ورکوله د نفس مجرم تا شفاعت به هم فائدہ دی نفس مجرم لا نشي ورکوله. ولا هم ينصرون او نبل دوی سره مدد کړنه کیږي. و اذ ابتلى ابراهيم او یاد کا هغه وختو چې کله امتحان وکوم ازمایش وکو په حضرت ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب ددا بکلمات په یوسو کارونو سره په یوسو امتحانونو سره په اتمهن. حضرت ابراهيم عليه السلام پورا کړه دا امتحاناتو. ابراهیم علیه السلام پورا کړه دا کارونه، سرته ورسول دا کارونه. قال الله تعالی فرمال انی بشک ز جاعلک ګرځونکی متالرا للناس د پاره د خلکو اماما پیشوا مشر او مقتدا. قال نو حضرت ابراهیم علیه السلام عرض وکو ومن ذریتی او زما د اولادنا، یعنی زما اولاد پاغي کې هم مشران جوړ کا، امامان پکې جوړ کا. قال نو الله فرمای لا ینالون رسیږي عهدی لوز د امامت زما الظالمین ظالمانو ته. و اذ یاد که هغه وختو جعلنا البیت چې کله وګرځولا مونږ بیت الله شریفو مثابتا زید را غونډې دو درجه مکې دو د خلکو. دا یو ترجمه ده او دویمه دسی ترجمه ده. و اذ یاد که هغه وختو جعلنا البیت چې وګرځو مونږ بیت الله شریفو مثابتا ثواب للناس د پاره د خلکو په امن نو زید امنو. او مونږه دا خبره تاسو ته وکړه واتخذوا ونسی من مقام ابراهیم مصلی زید منزا واحدنا او مونږه لوس کړو الی ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره. او مونږه حکم کړو حضرت ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا چې پاک کړی بیتیا کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو والرکعی د پاره د رکوع کوونکو السجود او د پاره د سجده کوونکو. و اذ او یاد که هغه وخت قال ابراهیم چې کله وی ابراهیم علیه السلام ربی اجعل هذا ای رب زما وګرځوا دا بلدن آمنا خار امن والا ورزق او رزق ورک اهله اهل د دې خار ته من الثمرات میوجاتو قسم میوي او د قسم میوونه من هغه چاته آمن چې ایمان راوړو منهم د دوینا بالله په الله باندې والیوم الاخر یو په ورځ وروستنۍ باندې. قال الله تعالی فرمایل ومن کفر او چا چې کفر وکړو فامتعه نو د فائدہ ورکم دتا قلیلا لگا ما اصره او بیا به زراکا گما مجبور به کما دلر الى عذاب النار عذاب د ورتا وبئس المصير او د عذاب د ورو
ډیر ناکاره زید ورګرځېدو دی. واذ او یاد که هغه وختو یرفع ابراهیم القواعد چې اوچتولو ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت د بیت الله شریفو اسماعیل او حضرت اسماعیل علیه السلام او دې دواړو ویله ربنا ای رب زمونږه تقبل منا قبول کی زمونږنا دا نیک عمل انک بشکت انت ته السمیع ډیر اوریدونکی همیشه اوریدونکی العلیم او په هر څه باندې پوهی ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وګرځئ مونږه مسلمین تابعدار لکه ستا دپاره ومن ذریتنا او زمونږ د بچو نه وګرځوه امتا مسلمتا یوه ډله تابعدار لکه ستا دپاره و ارنا او خدای مونږ ته وښیي مناسکنا طریقې د حج زمونږه وتب علینا او زمونږ توبه قبوله کړي تب علینا او مهرباني وکړي په مونږ باندې رجوع د رحمت وکړي په مونږ باندې انک بېشکته انت ته التواب ډیر زیات توبه قبلونکی رحیم او همیشه مهربانه ربنا ای رب زمونږه وبعث او مقرر کې راولېږي فیهم په دوی کې رسولا پیغمبر منهم د دوی د جنس نه یتلو چلولي علیهم دوی ته آیاتک آیاتونه ستا ویعلمهم الکتاب او خیدوی ته کتابو والحکمت او سنتو پوهه د دینو ویزکیهم او پاکی دوی لرا انک بشکتا انت العزیز غالب الحکیم او حکمت والی